چرته مونږ دا ونه کتل چې یو کالج یونیورسټي والا بل کالج والا پسې بد رد وایي، یو اسکول والا بل اسکول والا پسې بد رد وایي. داسې چرته هم نه کېږي. خو د یو مدرسې طالب د بل مدرسې طالب پسې بد رد وایي، یقینا دا زمونږ د تباهي اولنی آغاز دی. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء او كما قال عليه الصلاة والسلام. انتهایی واجب الاحترام حضرات مسلمانانو دوستانو، نننی پیغام زما خپل طلبه کرام او علماء کرامو په نوم محترمو یاد ولرئ چې په دغه زمانه کې ټول باطل قوتونه او کفري قوتونه هغه د مسلمانانو خلاف یو شوي دي. نو په دې صورت کې زمونږ دغه وخت تقاضا دا ده چې ټول مسلمانان خاص کر علماء کرام په خپل مابین کې اتحاد وکړي، د اختلافات د انتشار او د فساد نه ځان وساتي او د هر قسم کفري نړۍ او د هر قسم باطل هغې خلاف مونږ یو قوت او یو طاقت جوړ شو. مونږ هرگز داسې نشو برداشت کولی چې مونږ د علماء کرام او د طلبه کرامو په جامه کې د انتشار او د فساد دغه آغاز وکړو. مطلب په نه خبره باندې فروعي اختلافاتو کې یو بل باندې ټاپې د کفر لګول او بعض تکفیریان حضرات چې په نه خبره باندې د کفر فتوی لګول، دا د مسلمان شان سره مناسب نه دي. اوس زمونږ ته د اتحاد اشد ضرورت دی. چرته مونږ دا ونه کتل چې یو کالج یونیورسټي والا بل کالج والا پسې بد رد وایي، یو اسکول والا بل اسکول والا پسې بد رد وایي. داسې چرته هم نه کېږي. خو د یو مدرسې طالب د بل مدرسې طالب پسې بد رد وایي، یقینا دا زمونږ د تباهي اولنی آغاز دی. مونږ ته پکار دی چې خپل دغه اختلافات ولرو، خو د دلیل او د احترام او د ادب په بنیاد باندې، نه کې د توهین، سپکوالي، د ګستاخي او د بې دلیله او د بې تحقیقه. مونږ چې کله یو بل سره اختلاف کوو نو دغه اختلاف نه انتشار او فساد جوړیږي. نو زما ټول طلبه کرامو ته درخواست دی چې خپل مابین کې اتحاد کوشش وکړئ، د انتشار نه ځان وساتئ، د اختلاف چې کله رالی د ادب او د احترام په مابین او د دلیل په بنیاد باندې د انتشار او فساد نه ځان وساتئ.